السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता 2 जुमों से पहले मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के खुतबात की रोशनी में चंद खुतबे अमली इस्लाह के बारे में दिए थे. الله تعالی بنصیر عزیز د کال 2014 د جنوري د میاشتې په 10مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوم. خلیفة المسیح ثاني د خطباتو په رڼا کې یو څو خطبې د عمل اسلام باره کې ورکړې وې او ځینې اسباب مې هم بیان کړي وو چې کوم د عمل د اصلاح په لاره کې خنډانه درېږي او دا ذکر هم شوی و چې کوم موږ د یو جومات په حیثیت د خپلې عملی اصلاح اعلی معیار خپلول غواړو نو بیا دغه خنډان لرې کول پکار دی. دا خبره هم واضح کړې شوې وه چې د عمل باره کې زموږ د لارې خنډان د عقایدو د لارې د خنډونو نه زیات سخت دي. په دې حواله به نن نورې یو څو خبرې وکړم. موږ ته دا تل یاد ساتل پکار دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مشن او د بعثت مقصد صرف د عقایدو اصلاح کول نه وو. هغوی ډېر واضح دا فرمایلی دي چې د بنده خدای پاک سره تعلق جوړول او د اعمالو اصلاح هم ضروري ده. دې لپاره هغوی تشریف راوړی و او دا یو مقصد دی چې بندګان دی د یو بل حقونه پوره کړي او دا ټولې خبرې په اعمالو انحصار لري. نیک عمل چې انسان کوي نو په د خدای پاک حق هم پوره کېږي او د بندګانانو هم. په یو موقع حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وو او مخکې هم ډېر ځل دا خبرې ما بیان کړې دي. هغوی فرمایي چې یاد لرئ چې د ژبې او د لفظونو زور ستاسو نشي پکارېدی تر څو چې ورسره عمل نه وي. بیا په یوه موقع فرمایلی وو چې خپل ایمانونه درانه کوي. عمل د ایمان کالی دی. که انسان د عمل حل سم نه لري نو ایمان هم ورته نصیب نه دی. نو که موږ دا غواړو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مشن کې کیونکہ یہ عملی اصلاح
کارآمده شو او هغه خلک ځان نه جوړول غواړو چې د هغوی مقصد به پوره کوي، نو دا عمله کېدای شي چې زموږ هر تن دی د عملي اصلاح د لارې خنډان د لرې کولو پوره کوشش وکړي. ځکه چې همدا عملي اصلاح به د خلکو پام زموږ طرف ته ګرځوي او نتیجه به دا وي چې موږ به د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشن په تکمیل کې مددګاران شو. हमारी अपनी इस्लाह से ही हमारे अंदर वो قوت पैदा होगी. نو موږ سوچ پکار دی چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به موږ څه کوو. हमारे غالب आने का मकसद ځکه چې د عمل د اصلاح مثال زموږ غلبې لپاره لکه د وسلې دی. बल्कि दुनिया के दिल د خپل اصلاح په ذریعه په موږ کې هغه قوت پیدا شي چې په د نورو اصلاح به هم موږ کولی شو. लेकिन अगर हमारे और दूसरों में زموږ د غلبې مقصد څوک راپرځول یا د دنیا مقصدونه حاصلول نه، بلکې دا دی چې موږ د دنیا زړه د خدای پاک او د هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم په خپو راټیټ کړو. और फिर मजबूती के خو साथ که زموږ او د نورو ترمنځ څه فرق نشته، نو بیا دنیا څه اجت لري मरूब होने के چې बजाय زموږ خبره واوري. दुनिया को मरूब करने की जरूरत है. نو ځکه پکار ده जबकि چې موږ خپل عملي قوتونه مضبوط کړو और मादियत से मरूब हो रहे हैं. او بیا سره د مضبوطۍ په دې باندې पहले से د बढ़कर ټینګ پاتې کېدو ضرورت دی. नजर रखने की जरूरत है. په خپله د نورو نه مرعوبه کېدو په ځای پکار ده چې موږ دنیا مرعوبه کړو. अपने आप को نن سبا چې په دنیا کې خلک د دنیادارۍ او د مادیت نه مرعوبه کېږي، दुनिया को भी نو موږ ته پکار ده इन چې مخکې نه زیات په خپلو حالتونو نظر وساتو ताकि अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले हम बन सकें. او سره د دې نظر ساتلو ځان د دنیا د روب نه د بهر راوستو ضرورت دی. बहुत सी रोकें हैं. او پکار ده چې دنیا इसके लिए हमने अपने د هم موږ د دغو شیطاني حالتونو نه بهر روباسو कर सकें. हमें چې दुनिया के मुकाबले के लिए موږ هم او د دنیا زیاتره آبادي د هم د خدای پاک حق پوره کوونکي شي. अपने ऊपर लागू करें. خو په دې لار کې خنډونه ډېر دي، نو ځکه موږ به په ځان کې هغه قوت پیدا کوو इसके लिए हमें چې دا خنډونه پرې لرې کېږي. देनी होगी और एक د دنیا مقابلې لپاره به موږ हमें ځینې قواعد جوړو हम कामयाब नहीं हो सकते. او دا قواعد پکار ده چې زموږ هر تن د په ځان نافذ کړي गुज़श्ता एक او د هغوی پابندي دې هم بیا کوي. دې لپاره به موږ د خپلو نفسونو قرباني ورکوو गोया او یو ماحول به پیدا کوو، बल्कि एक ये कहना चाहिए او تر څو چې موږ ته دا ترلاسه نه شي، हजारों मील दूर की موږ बुराई भी کامیابېدی نه شو. हर घर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया لکه څنګه چې ما تیرې یوې خطبې کې ویلي وو जो हजारों मील दूर है, چې نن سبا دنیا हर घर ډېره وړه شوې ده. مثال یې لکه د یو ښار یا د یو مالت دی. तो बुराई के फैलने की शरह د زرګونو میلیونو نه बहुत ज्यादा तेज है. بدۍ د برقي میډیا په لاره کورونو ته رارسېدلې دي. पहले भी कई मौकों पर जिक्र कर चुका हूँ. अच्छाई और बुराई का او همدغه شان هر ملک معیار بدل गया. د هر ملک ښې خبرې هم هر کور ته رسېدلې دي. एक चीज خو که په مجموعي لحاظ موږ وګورو، دار معاشरे में نو د بدۍ د خورېدو شرح د ښو خبرو د خورېدو په مقابله کې ډېره زیاته ده. कोई बात नहीं. او بیا لکه څنګه چې ما مخکې په ډېرو موقعو ذکر کړی دی इनके लिए नजदीक बहुत چې د ښو او د بدو کارونو معیار اوس بدل شوی دی. अच्छाई समझे जाने लगी. یوه خبره چې په اسلامي معاشره کې بدي ده، उन्होंने मिसाल दी دنیاداره معاشره मगरबी معاشरे में چې اوس تقریبا لادینه معاشره ده، रवाज है. هغې کې داسې څه خبره نه وي. ये हज़रत मुस्लिम یعنی کومه خبره چې موږ بدي ګڼو، इतना आम नहीं था.
هغه هغوی ښه خبره ګڼي. खास जगहों पर जाना पड़ता था। आजकल तो حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ مثال ورکړی دی چې په غربي معاشره کې د ګډا رواج دی. तफरीह के नाम पर नाच के बाद घरों में तो अड्डे د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې خو دا دومره عام نه وو یا کم نه کم خاص زیونه وو چې خلک به ورتلل. खास तौर خو نن سبا خو د ټي وي او तफरीह انټرنیټ دا څیزونه هر کور ته رسولي دي او ځینې کورونو کې خو د تفریح په نامه भी घर को د इससे बिल्कुल पाक होना चाहिए। ګډا اډې جوړې شوې دي او हाल में हज़रत ځینې کورني تقریباتو کې هم دا ګډاګانې کېږي. په خاص طور د ودونو په موقع नाच का د تفریح او د خوشحالۍ په نامه بېهوده ګډاګانې کېږي. इसे लोग बुरा समझते थे। یو احمدي ऐसा کورنۍ इसे लोगों ने इख्तियार د دې څیزونو نه بیخي پاکه پکار ده. पहले औरत मर्द का हाथ पकड़कर नाच دې له خاص توجه ورکول پکار. दूसरे का हाथ पकड़कर بهرحال ما د حضرت مسلم موعود په حواله خبره کوله چې په غربي ملکونو کې چې هغوی فرمایي چې په غربي ملکونو کې د ګډا رواج دی خو مخکې به خلکو د ګډا یو بد کار ګڼلو बेहूदगी की कोई हद خو ورو ورو اوس خلکو دا خپلول شروع کړی دی. में टीवी पर مخکې به ښځو سړو لاسونه نیولي وو ګډېده به सिर्फ इसलिए هغې نه پسې कि बुराई फैलाने वाले مخونه جفت کو दुनिया के शोर मचाने के او ګډا شروع شو. هغې نه پس دا فاصلې نورې هم کمېدل شروع شوې. फैलाने पर نو لکه څنګه چې ما وویل شي د ګډا په نامه اوس بېهودګي له حده وتې ده. आखिर एक वक्त में ये काम په بربنډه جامه کې پټې وي ګډا روانه وي. अब तो पाकिस्तान سوال دا دی چې دا ولې خوره شوه. उसके टीवी पर وجه صرف دا ده چې د بدۍ आजादी के خورونکي باوجود له دې نه چې دنیا شور کولو چې دا بدي ده नजर आता है। د دې بدۍ په خورولو سره د استقلال قایم وو. د دنیا د خبرو هیڅ پروا ونه کړه او آخر دوی بیا په یو وخت کې کامیاب شول. बस इस اوس خو په پاکستان کې هم چې یو مسلمان ملک دی बहुत बड़ी په ټي وي د تفریح په نامه د آزادۍ په نامه بېهودګي ښکاري. अगर ये ना हुई तो फिर हम अपने मकसद بېهودګي ښکاري او اوریانه ښکاري. बस बहुत सोच یعنی और गौर करना بدی د خپل استقلال په وجه د دنیا په ذهنونو حاوي شوی ده. उन चीजों को अपनाने की نو د دې مقابلې له وړاندې کېدو لپاره د ډېرې لوی منصوبه بندۍ दूर कर सकते او د قربانۍ ضرورت دی. हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर که دا ونه شوه نو بیا موږ په خپل مقصد کې کامیابېدی نه شو. نو ډېر د سوچ د غور او د زیار ضرورت دی. د هغو څیزونو د خپلولو ضرورت دی چې پیدا خنډونه لرې کېدی شي बड़े उमदा रंग में او په استعمال زموږ د ننه د دغو خنډونو د لرې کولو طاقت پیدا کېدی شي हो जाए। او د دې په وجه بیا موږ د بدۍ مقابله کولی شو. तीन चीजें हैं। नंबर एक कुव्वत इरादी, नंबर दो सही और पूरा इल्म, د دې حصول لپاره حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په ډېر ښه ډول وضاحت فرمایلی دی बुनियादी कुव्वतें چې عملی اصلاح لپاره که دا خبرې په انسان کې پیدا شي نو عمله کامیابي ترلاسه کېدی شي. यानी सही او دا درې څیزونه دي. وړومبی د ارادې قوت، دویم صحیح او پوره علم डालती है। او دریم د عمل طاقت. इल्म की خو اصل او بنیادی دو قوتونه دي د ارادې قوت او د عمل قوت. او د دوی ترمنځ چې کوم څیز ایښودل شوی دی یعنې صحیح او پوره علم पहले ये نو बात هغه یو داسې څیز دی چې په دغو دواړو بنیادي قوتونو اثر کوي. दो बुनियादी चीजें हैं। علم چې صحیح وي نو د عمل په इस्लाह पर قوت هم اثر لري او د ارادې په قوت هم. हमें कुव्वत इरादी को بهرحال وړومبی دا خبره په ذهن کې ساتل پکار ده और چې د ارادې قوت او د عمل قوت هغه دوه بنیادي څیزونه دي چې د عمل په اصلاح اثر کوي.
इरादा अगर मजबूत हो دې لپاره موږ له پکار ده چې د ارادې قوت रुक सकती हैं زیات مضبوط کو और او د عمل د قوت نقص لري کو. जब अमल करने की कुव्वत जो है ताकत जो है हमारे अंदर उसकी कमजोरी जो है उसको दूर करें उसके नक्स को दूर करें یو بدی ودرولو لپاره که زمونږ اراده مضبوطه ده نو مله هغه بدی پیودردی شي او د ارادې قوت اله پکار دی شي چې زمونږ د ننه چې کوم د عمل قوت دی د هغې کمزوري د هغې نقص مونږ لري کو د دې نه بغیر اصلاح نشي کېدی. ये चाहते हैं कि इनमें له دې اړخته چې مونږ جاج اخلو چې زمونږ د ارادې قوت څنګه دی نو مونږ ګورو چې تر څو چې د ارادې تعلق دی نو هغې کې خو نقص ډېر کم دی ځکه چې د ارادې په طور خو د جماعت ټول یا تقریبا زیاتره خلک همدا غواړي چې هغوی کې د طهارت او تقوا پیدا شي कि हमारी कुव्वत इरादी तो मजबूत है और ताकतवर है او هغوی د اسلامي احکاماتو اشاعت وکړي شي तो फिर यकीनन د خدای پاک مینا او د هغه قرب ورته حاصل شي. या तो ये कि अमल के लिए हकीकी कुव्वत इरादी حضرت مسلم موعود د دې وضاحت داسې فرمایلی دی इतनी हमारे अंदर چې دا خبره ثابتوي چې زموږ د ارادې قوت خو مضبوط इस्लाह के लिए او طاقتور دی कुव्वत इरादी की जरूरत थी او بیا نتیجې سمې نه راخیږي की इस्लाह हो गई نو بیا یقینا په دوه خبرو کې یو خبره خدا یا خدا عمل لپاره چې د ارادې څومره حقيقي قوت پکار دی هغه موږ نه لرو इसलिए हम अमाल की خو د عقیدې اصلاح لپاره چې د ارادې قوت څومره پکار وو और फिर ये هغه موږ لرلو نو ځکه د هغې اصلاح خو شوه خو د عمل اصلاح لپاره چې د ارادې کم قوت پکار دی هغه ممکن نشته نو ځکه موږ د اعمالو په اصلاح کې کامیاب نشو और इस वजह से कुव्वत अमली بیا به دا منو چې زموږ عبودیت هم څه نقص لري इरादी के असर को कबूल नहीं कर रही यानी अमल की कुव्वत हमारी मफलूज हो गई है और कुव्वत इरादी का د خدای پاک د بندګۍ چې کومه دعوه مونږ کوو मुआवनों की هغې کې هم څه قسمه نقص دی چې د هغې په وجه जिन मददगार د عمل قوت مفلوجه شوی دی او د ارادې د قوت اثر هغه نه قبلوي. इस सूरत में हम जब तक कुव्वत मुतासरा या अमली कुव्वत का असर लेकर किसी को काम को करने वाली कुव्वत یا د دغو خبرو د قبلولو لپاره چې کم عوامل مددگار وي هغه کمزوري لري. कोई तालिब इल्म है वो अपना सबक याद करता है मगर याद नहीं रख सकता نو په دې حال کې خو چې تر څو موږ د متاثره قوت कर लिया जाता یا د عمل د قوت یا هغه قوت چې اثر اخلي او کار کوي उसे खा कितना د هغې علاج نه کو نو هیڅ فایده نشي کېدی. या कोशिश की जाए د مثال په طور یو طالب علم دی उसे याद هغه خپل سبق یادوي خو یاد نشي ساتلی जहन को تر څو چې د هغه ذهن سم نه کړی شي ताकि सही रहनुमाई نو څومره سبق هم که هغه له ورکوي او څومره ځل هم په یاد کوي یا پرې د یادولو کوشش وکوي न होगा. هغه به یادونه ساتلی شي. पाकिस्तान में पढ़ने वाले बहुत से तालिब इल्म वहाँ ये रिवाज है रटा लगा कर نو د ذهن سمولو لپاره जब समझ आए ना आए وجوهات به معلومول پکار وي چې سمه راهنمایي وشي जारी करते हैं उसमें बड़ी महारत होती है یا بیا د سبق یادولو طریقه به بدلول غواړي پکار وي. लेकिन जब यहाँ د سبق یادولو طریقه به بدلول پکار وي. के निज़ाम में आते हैं پاکستان کې چې کوم طالب علمان سبق وایي نو هلته دا رواج دی چې هر څه ګوټه کېږي که پرې څوک پوهېږي او که نه इसलिए او داسې هغوی د امتحانونو تیاری کوي او په دې کې هغوی ډېر مهارت لري. वाले ځینو ته خو د کتاب یو لفظ یاد وي इस निज़ाम में خو هغوی چې دلته غربي ملکونو د غربي ملکونو د تعلیم نظام ته راشي نو دلته چونکې طریقه بیله ده هر څیز باندې به ځان پوهوي बुजुर्गों की वजह نو ځینې وخت به داسې هم کېږي چې से लदा करके और हम वोट के
साथ मुंसलिक किया गया چا به چې هلته کومې نمبر یې اخیستی هغوی دلته ښې نمبر یې واخلي तरीक मुख्तलिफ او زر ځان د دې نظام سره سم کړي कि हम जितने नंबर आम पाकिस्तानी जो او ځینې چې هلته ښې نمبر یې हाथ में लेते थे ترلاسه کوي هغوی دلته کومې نمبر یې واخلي नहीं ले सक रहे ربوی کې زموږ د جمعه سکولونه چې د ځینې مجبورو د لاسه د حکومت د بورډ نه لرې کړی شو او آغا خان بورډ سره منسلک شو رجسټر شو نو هلته چونکې د امتحان طریقه جدا ده نو ګڼو طالب علمانو دا لیکلي دي چې څومره نمبر به مونږ عام پاکستاني نظام کې اخیستي ذهن की कमजोरी د هغې نظام امتحانونو کې ترلاسه کولی نو وی اوس هغه عمره نمبر نشو ترلاسه کولی او مونږ پوهېږو نه چې څه شوي دي मुश्किल पड़ जाती है نو ځینې وخت صرف د ذهن خبره نه وي बदलने पड़ते हैं ذهن که سم هم وي نو بیا هم ऐसे कमजोर जहन په ښه طریقه खास स्कूल یادولی نه شي और बाज़ दफ़ा वही कमजोर जहन बच्चे صرف خبره صرف د ذهن د کمزورۍ نه ده نورې وجې هم جوړې شي خو که ورسره ذهن هم بیا کمزوري وي نو بیا خو ډېره ګرانه شي जो है वो بیا د یادولو طریقې بدلول پکار وي अगर उसको सही دلته ना जाए کمزور ذهن لرونکي ماشومانو لپاره خاص سکولونه دي किसी काम करने هغوی له هلته توجه ورکړل کېږي او ځینې وخت هم هغه کمزوری ذهن لرونکي ماشومان په سبق کې ډېر مخکې شي कामयाबी मुमकिन नहीं نو بهرحال عملي طریقه هم د अमली इस्लाह की हालत پریشانۍ وجه جوړېدی شي او که سمه طریقه خپله نه کړی شي نو انسان ته کامیابي نه ترلاسه کېږي हमारी नेकी के इरादे نو کومه عملي طریقه چې یو کار لپاره تجویز شوې ده پکار ده چې دماغ د همدغې مطابق سم کړی شي नेकी के इरादे دې نه بغیر کامیابي ممکنه نه ده जिस पर असर होने के नतीजे में نو د عمل اصلاح لپاره به موږ دا رقم ګورو چې زموږ د हमें इन रोकों को نیکه ارادې د دماغ په هغه जो इस रास्ते में हायल होती हैं برخه د دماغ په هغه حصے कि हमारे اثر ولې نه کوي چې په کومه د اثر په نتیجه کې ना होगा عملی اصلاح شروع کیږي नेक नियति په دغه لاره کې چې کم خنډونه دي په کار ده چې د هغوی د لرې کولو کوشش बस दो وکړو किस्म की रोकें हैं जो अमली इस्लाह के रास्ते में हायल होती हैं بیا به دا کتل په کار وي چې زموږ इरादी में कमजोरी د عبودیت معیارونه څه دي دا به ګورو چې زموږ عملی کوشش څومره نیکنیتي څومره اخلاص او وفا لري के दरमियान में एक और सूरत भी अमली इस्लाह में कमी की है نو د عمل د اصلاح په لار کې دوه قسمه خاندان راځي इल्मी तौर یو د ارادې کمزوري او بل د عمل کمزوري पर अपना असर डालती है हम अमली जिंदगी में देखते हैं خو لکه څنګه چې ذکر وشو چې د دوی ترمنځ د عمل د اصلاح د और अमल भी کمی یو بل صورت هم شته او هغه د علم کمزوري की मिसाल यूं है دا په دواړو اړخونو اثر کوي ये मालूम ना हो कि 1000 का लश्कर उसके मकान पर हमलावर होने वाला है په عملی ژوند کې مونږ ګورو उसको जानता हो कि किसी ने چې हमला اراده هم د علم مطابق وي او عمل هم के लिए वो तैयारी करता है लेकिन अगर उससे ये इल्म हो اراده هم د علم مطابق وي او عمل هم د دې مثال داسې دی چې یو 1000 انسان خبر نه دی چې د یو زر په شمېر کې یو لښکر د هغه په کور یرغل کوونکی دی خو دومره خبر دی چې څوک حمله به کوي او کیدای شي چې یو دوه تنه की सेहत نو هغه بیا هم د هغې مطابق تیاری کوي बढ़ा देती خو که هغه خبر وي چې د حمله کوونکو شمېر یو زر دی किसी चीज نو بیا به د هغه تیاری جدا وي उठाने की कोशिश करता نو د علم د کمی د لاسه نقص پیدا کیږي लेकिन वो भारी होती او د علم صحت د ارادې قوت زیاتوي है जब एक दफा अंदाजा हो जाए ځینې وخت انسان یو څیز اوچتول غواړي ज्यादा او هغه سپک ګڼي उठाने का तरीक बदले خو هغه دروند وي او اوچتې نه کړی شي बस خو چې اندازه ورته وشي چې دا دروند دی نو بیا زیات قوت په صرف کی की वजह से زیات طاقت په صرف کی یا د چتولو طریقه بدله کی نو اوچتې کی और सही तरीक पर ताकत نو دویم ځل څه طاقت پکې نه وي زیات شوی بلکې د علم یعنی د صحیح علم په وجه अल्लाह ताला की د صحیح طاقت په मौजूद है صحیح طریقه استعمال شي نو सलाहियत کامیابی ترلاسه شي इस्तेमाल सही हो
तो आसानी से काम हो जाता د خدای پاک له طرفه ورکړل شوی صلاحیت خو موجود है, دی काम हो जाता है. او کله چې د هغه صلاحیت او طاقت استعمال سم وشي نو کارم په اسانه یا په بهتره طریقه وشي तो आम मामलात में भी او دا د علم په وجه کېږي. बस यही असूल यहाँ که د صلاحیت سم استعمال ونه شي अमली सलाहियत के نو عامو معاملاتو کې هم और अमली कमजोरी को दूर करने के लिए نقصان وشي. همدغه اصول د عملی यहाँ लगाने की जरूरत है. صلاحیت استعمال او عملی کمزوري अपने इल्म को لرې کولو لپاره वसी करने की जरूरत है دلته د پکار راوستو ضرورت دی करके अपनी او د دې لپاره خپل علم वाला وسی کول پکار دی چې د هغې مطابق د صحیح طاقت استعمال په ذریعہ कि अल्लाह په ताला خپل کمزورو हर इंसान में غلبه وموندلی شي. रखी है जिससे वो حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ یو خبره دا فرمایله ده چې خدای پاک په هر انسان کې د موازنې هم یو قوت یې خېده करने के लिए چې د इतनी ताकत दरकार है کم په ذریعہ هغه د سيزونو ترمنځ موازنه کوي او د دې په ذریعہ هغه دا فیصله کوي چې د فلاني کار لپاره के हाथ में नहीं होती دومره طاقت پکار دی बल्कि दिमाग में महफूज होती है. او ټول قوت چې د انسان په لاس کې نه بلکې په ذهن کې محفوظ وي نو په ومبي ځل چې کارونه شي یعنی څنګه چې वजन ना دا د وزن اوچتولو مثال ورکړل شوی و दिमाग को मजीद ताकत भेजने के लिए कहता है چې وزن और इस ताकत के اوچت نشي चीज उठाने में आसानी نو بیا د انسان دماغ د نور طاقت را لګلو پیغام واسطي ना भी او هغه طاقت چې راشي نو بیا هغه سیز اوچتولو کې اساني پیدا شي. बैरूनी इल्म د موازنې دا قوت هم د علم په ذریعہ راځي मुशाहिदा और तजुर्बा है और که اندرونی علم وي او که بیرونی. जो कान में पढ़ते हैं د اندرونی علم مطلب مشاهده او تجربه ده او د بیرونی علم مطلب دا دی के लिए چې کوم بیرونی اوازونه د انسان اوګونو ته راځي لکه څنګه چې مثال ورکړل شوی و د بهر نه د یوې حملې د داسې حملې نه خبردار کولو لپاره اوازونه قوت د بهر نه انسان له راځي खुद फैसला करना خو دا د وزن اوچتولو کم مثال و उठाया गया په دې کې د موازنې قوت په خپله دا فیصله کوي چې مخکې मसलन 10 किलो था دا وزن اوچت نه کړی شو ځکه چې لږ سپک ګڼلی شوی و مثلا که د इसे उठाने के 10 کیلو وو او د 15 کیلو ګڼلی شو او لږ طاقت به لګولی شوی و इस असूल को अगर نو सामने اوس रखा जाए که په د 10 کیلو طاقت तो जब इंसान ولګولی شي نو اوچت به شي. खड़ा होता है دا اصل که وړاندې کېښودی شي نو انسان چې करती है कि मुझे अपनी जदोजहद के लिए किस कदर ताकत د عمل اصلاح لپاره ودرېږي बाज दफा نو सही د هغه د موازنې قوت دا فیصله کوي अमाल की इस्लाह नहीं چې خپل جدوجہد لپاره زما څومره طاقت پکار دی. अजमे इल्म की वजह से ځینې وخت چې علم صحیح نه وي सही खबर نو انسان د عمل اصلاح نشي کولی अमली इस्लाह के लिए او د موازنې قوت د علم نه کېدو په وجه बस هغه سم نه خبرې इंसान چې د هغه د عمل اصلاح لپاره څومره طاقت پکار دی. और यही है نو د موازنې قوت هغه قوت دی उसे गाफिल भी करती है. कुव्वत मुआवजा भी तभी چې انسان خبردار کوي किसी चीज को او دغه قوت دی अगर چې د علم इशार करेगी د معدومه د لاسه هغه غافلۍ هم तो इंसान वो काम नहीं कर सकता. د موازنې قوت به عملوي چې د یو څیز علم انسان لري सही که علم وي वजह से نو هغه इंसान से قوت به پوهی गुनाह से چې داسې استعمال پکار دی چې علم نه وي نو انسان به जब ऐसे लोग هغه کارونه کړی شي او بیا د علم همدغه معدومه د لاسه یا د صحیح علم نه کېدو په وجه انسان نه ګناهونه سرزد شي. हर वक्त उनकी मजलिसों में نو یو ماشوم چې داسې خلک چې په داسې خلکو کې لویږي چې ګناهونه تکیږي یا مستقلاً ګناهونه کوي जिक्र करना चाहता हूँ هر وخت د هغوی په محفلونو کې دا ذکر کیږي چې د دروغو نه بغیر په دنیا کې گزاره نشي کېدی. पता नहीं क्यों अक्सरियत के जहनों में ये बात रासख دلته زه د دې خبرې ذکر هم کول غواړم چې دلته چې کم خلک پناه اخیستو لپاره راځي हमारे
نو خبر نیم چې ولې د هغوی د اکثریت په دماغونو کې دا خبره راسخه ده چې که د دروغو یوه اوږده کیسه جوړه نه کا کیس جلدی پاس ہو جاتا نو د هغوی کیس به نه منظوریږي. ہے. کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے حالانکه ما څومره ځل دا خبره کړې ده چې که مختصر او سمه خبره وکړل شي نو کیس زر منظور شي. داسې ګڼ مثالونه زما وړاندې دي. کے لیے تو یہی کافی ډېرو خلکو ماته دا ویلي دي کہ دماغی ٹارچر چې مونږه مختصره او رښتیا خبره کړې وه او په یو څو ورځو کې زمونږ کیس منظور شو. اور اپنے بچوں کا بھی دھڑکا ہے. بہت په دې لړ کې خو دومره وینام کافي ده چې کم دماغي تشدد دلته روان دی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. هغه مونږ نور نشو زغملی. هر وخت انسان هلته ځان لپاره هم او د ماشومانو لپاره هم ویریږي. چاہیے ډېرې پریشانۍ دي. سکولونو ته ماشومان نشي تللی. په سکولونو کې هغوی ازارولي کېږي. همدغه شان نورې ډېرې خبرې دي. نو د زیاتره خلکو کیسونه خو په دې خبره منظور شي. کو یہ کہانی سنائی نو په رښتیا قایم پاتې کېدل پکار دي او په خدای پاک یہی سمجھتے ہیں توکل هم پکار دی. جھوٹ بولنے میں کوئی گناہ نہیں. د دغو دروغو اگر جھوٹ د کیسو ذکر چې د ماشومانو مخې ته کېږي چې موږ دا یا ہمیں فائدہ نہ یا بله کیسه جز ته واوروله نو بیا ماشومان هم دا ګڼي چې دروغ ویلو کې هېڅ ګناه نشته. ہے جو تمام که دروغ هم نه ویلې نو زموږ کیس به منظور شوی نه وي ہو جاتا ہے کہ آج کل بلا کون یا د دروغو نه بغیر موږ ته فایده نشي رسېدلی. ذہن میں خیال آ جاتا دا تصور پیدا شي چې دروغ د ټولو ترقیاتو کنجي ده. کامیابی دا خیال پیدا شي چې نن سبا بله څوک وي چې رښتیا به وایي. بچوں کے ذہنوں میں د ماشوم په ذهن کې دا خیال راشي چې په دې زمانه کې د دروغو نه بغیر کامیابي نشي ترلاسه کېدی. یہی نو د ماشومانو په ذهنونو کې دا ټوله خبرې د جھوٹ بولنا ایسی بری د مشرانو داسې خبرې اورېدو په وجه پیدا کیا کېږي ہوگا پھر او د هغوی علم یہ ظاہر ہے بیا هم دلته محدوده شي ہو کر جہاں چې دروغ بھی ویل څه غلطه خبره نه ده موقع ملے گا او د دې نتیجه به بیا څه وي. فیصلہ چاہے نتیجه ظاهره ده چې داسې ماشوم چې کله لویم شي نو چېرته به چې هم کہ خطرہ د دروغ ویلو موقع ورته ترلاسه شي او د خپلې د موازنې قوت نه به هغه فیصله غواړي اسی طرح نو د موازنې قوت به ورله فوراً دا فیصله ورکړي چې خطره زیاته ده دروغ ووایه هېڅ حرج پکې نشته. تمام لوگ ہی غیبت کر رہے ہیں. همدغه رنګ غیبت دی. جب ماشوم چې خپل چاپلوچل کې ګوري چې ټول خلک غیبت کوي سمجھتا ہے نو کله چې هغه لوی شي او د غیبت موقع ورته راپېښه شي پہنچے گا نو هغه به دا ګڼي چې که ما غیبت وکړو نو دا به ماله فایده راکړي. اسے کہتی ہے تمہارے ارد گرد د موازنې قوت ورته وایي چې ستا ګیر چاپېر ټول خلک غیبت کوي نو که تم غیبت وکړې نو پکې څه حرج دی. گناہ تو ہے. یعنی ګناه خو ده خو دومره لویه ګناه نه ده. اس بارے میں گزشتہ خطبے میں بات ہو چکی ہے. دې باره کې تېرې یوې خطبې کې ذکر شوی دی چې د اعمالو په اصلاح کې یو لوی خنډ دا خبره هم جوړوي یہ سمجھا جاتا چې ځینې ګناهونه واړه او ځینې لوی ګڼل کېږي اور بات چھوٹی او واړه ګناهونه که وکړي شي کو حرج نہیں ہے چھوٹے گناہ او دا هم ګڼل کېږي چې واړه ګناهونه که وکړي شي نو څه حرج نه لري جب ایک دفعہ ځکه چې دا واړه ګناهونه دي. یہاں انسان میں خو یو ځل چې انسان په دغو ګناهونو واوړي نو بیا یې پرېښودل ګران وي. اس دلته په انسان کې د موازنې قوت خو موجود وي خو ماحول چې ورله کم غلط علم ورکړی وي هغه انسان له دومره طاقت نه ورکوي چې هغه د هغه طاقت په ذریعه په ګناهونو غالب شي. لکه څنګه چې د وزن اوچتولو مثال ورکړی شوی و نہ سکی لیکن جب دماغ نے زیادہ چې کمزوري طاقت یو وزن اوچت نه کړی شو خو چې کله دماغ زیات وزن اوچتولو لپاره طاقت راولېږلو نو هغه لاس د دې قابل شو چې هغه وزن اوچت کړي. یہ حکم دماغ کو نہ بھیجتی. همدغه اصول ګناهونه ختمولو لپاره هم دی. مٹانے میں بھی یہی اصول ہے. گناہوں کو مٹانے کی طاقت انسان میں ہوتی ہے. انسان د ګناه د ختمولو طاقت لري خو چې کله ګناه ورته په مخه شي او د موازنې قوت ورته دا ووایي چې په دې ګناه کې څه حرج دی وړه او معمولي شان ګناه ده فائدہ زیادہ حاصل ہوگا او د دې په کولو کې زیاته فائدہ ده نو بیا دماغ د ګناه د ختمولو طاقت نه رالېږي. وہ حس مر جاتا هغه احساس یې اړو ختم شي یا موږ دا ویلی شو چې د ارادې قوت ختم شي
او انسان نه ګناه سرزده شي. گویا اصلاح اعمال کے لیے یعنی د اعمال اصلاح لپاره مضبوطی کی ضرورت ہے. د دریو سيزونو مضبوطی پکاروي. ایک علم کی زیادتی کی ضرورت ہے اور ایک یو خو د ارادې د قوت مضبوطی پکاره ده، یو علم زیاتول پکار دی او بل د عمل قوت کې به یاد رہے طاقت پیدا کوي. علم کی زیادتی در حقیقت دام ضروری ده. قوت ارادی کا حصہ ہوتی ہے. دام یاد لرئ چې د علم اضافه په حقیقت کې د ارادې د قوت برخه وي، ځکه چې علم کې اضافه عمل کرنے پر د ارادې قوت زیاتوي. ان سب باتوں کا خلاصہ یا دا ویلی شو کہ عملی چې اصلاح کے لیے ہمیں تین په عمل آماده شي. پہلے د دغو ټولو خبرو خلاصه به دا وي چې د عمل اصلاح لپاره زموږ درې څیزونه پکار دي. وړومبی دا کی زیادتی چې ہماری قوت ارادی اپنی ذمہ داری کو د ارادې کہ کیا صحیح ہے د قوت طاقت موجود وي، اور صحیح کی داسې طاقت چې هغه د لویو لویو کارونو اهلیت لري. د علم اضافه چې زموږ د ارادې غفلت قوت خپله ذمہواري محسوسوي چې څه سم دي او څه غلط، او د سمې خبرې تایید به کوو او په هغې باندې عمل لپاره به پوره زور لګوو. په غفلت کې پروت انسان چېرته موقع ونه بایلي. بد ارادوں کے او دریم د عمل د قوت طاقت چې زموږ اعضا زموږ د ارادې تابع روان وي، نہ کریں. د بدو ارادو نه بلکې د نیکو ارادو، باتیں گناہوں سے او نکال د هغوی اور اعمال کی اصلاح. حکم منلو نه دی انکارونه کوي. اپنی قوت ارادی کو ہمیں دا خبرې د ګناهونو نه د راوستو او د اعمالو د اصلاح بنیادي وسیلې دي. جو اپنے حکم کو د خپل ارادي قوت به موږ لکه د هغه زبردست افسر جوړو مطابق منواتا ہے. چې خپل حکم د خپل طاقت، قوت او د اصولونو مطابق په خلکو مني، او هیڅ قسمه مصلحت په ځان غالبېدو کی اپنی منمانی تعریفیں او هیڅ قسمه مصلحت کر په ځان باندې غالبېدو ته نه پرېږدي. د وړو او د لویو ګناهونو د خپلې خوښې مطابق تعریفونه جو قوت موازنہ د جوړولو نه به موږ ځان ساتو سے پیدا ہوتی ہے. چې دا په موږ غالب نشي. صحیح علم به موږ د هغو ناکامو نه بچ ساتي چې کومې د موازنې د قوت د غلطو په وجه پیدا کیږي، چې مثال ما اصلاح کا موقع ہاتھ سے نکل ورکړی دی چې احساس بیخي مړ شي دفعہ او انسان بیا هم د لویو د وړو ګناهونو په چکر کې گیر شي وجہ سے او د اصلاح موقع یې د لاسه وځي. او ځینې وخت داسې وي چې د علم نه کېدو په وجه د ارادې قوت اډو فصلي نشي کولی چې څه به کوي یا څه کول پکار دی. مضبوط ہوگی همدغه شان چې د عمل قوت مضبوط وي، کہ نو هغه به د ارادې د قوت ادنا اشارې هم قبولې کړي. موعود رضی الله تعالی عنہ یوه نقطه دا بیان فرمایلی ده چې دلته دا یاد ساتل پکار دي چې د عمل د قوت کمزورۍ دوه رنګه وي، کہ قوت حقیقي او غیر حقیقي. کی ہوتی ہے. غیر حقیقي خدا ده چې قوت خو موجود وي خو د عادت وغیره د لاسه په زنګ پروت وي، لیکن عادت او حقیقي دا دی چې زنگ لگ چکا ہو چې یوې اوږدې مودې پورې نه استعمالېدو په وجه عدم استعمال کی وجہ هغه لکه د مړي په مثال شي او د بیرونی مدد او ہو گئی د سهارې مردے کی طرح ہو گئی ہے. ضرورت ورته پیدا شوی وي. بیرونی مدد اور سہارے د غیر حقیقي کمزورۍ مثال هغه تن دی چې د یو من بوج اوچتولو توان لري خو د کار عادت یې نه وي، نو ځکه چې ورته د کار وویلی شي نو پریشانه شي، ویره پرې راشي. وزن اٹھا سکے. داسې تن که په طبیعت لږ زور وکړي عادت نہ ہونے کی وجہ نو د بوج اوچتولو قابل بشي سے اٹھانے کا کہو او په هغه کار کې به کامیابی بیا مومي. ایسا شخص اگر اپنی طبیعت پر دباؤ ڈالے گا تو پھر بوجھ اٹھانے کے د حقیقي کمزورۍ مثال دا دی چې تر ډیره موده کار نه کولو په وجه انسان کې د کار طاقت پاتې نشي او پکې بیا د لسو کرنے کی وجہ سے شلو سیرونه زیات وزن اوچتولو طاقت نه وي، نو داسې تن له به زیات وزن اوچتولو لپاره یو مددگار ورکول پکار وي. 10-20 هغه لپاره به بیا د اصلاح اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی. نوې او نورې طریقې خپلول پکار وي
जायद वजन उठाने के چې د هغه د ارادې او د عمل قوتونه په زیات شي. اصلاح के लिए कुछ और तरीके तो जो اختیار करने نو چې د طاقت خزانه انسان نه لري نو بیا کار پوره کولو لپاره قوت ارادی को बढ़ाने بیرونی وسیلې قوت عملی को बढ़ाने के लिए پکارول کیږي. ورس जब ताकत का खजाना मौजूद ना دغه حال د اعمالو د اصلاح دی او مختلفو خلکو لپاره د مختلفو علاجونو ضرورت وي. هر چا لپاره یو علاج نه وي. ځینو کې د ارادې د قوت پیدا کولو ضرورت وي او ځینو کې د عمل قوت پیدا کول پکار وي او ځینو لپاره قوت ارادی پیدا करने की په هغه صورت کې چې بار زیات شي او د هغوی د توانو د زغم نه بهر شي نو هغه وخت بیا معاشره خپل کردار لوبوي، جماعت خپل کردار لوبوي، और बर्दाश्त से बाहर हो زیري تنظیمونه خپل کردار لوبوي. معاشرے को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, जमात को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, ذیلی تنظیم نو د خپلو اعمالو د اصلاح لپاره د دغو خبرو طرف ته د پام ضرورت دی. अपनी अमली دغه خبرې پیدا کول پکار دی. इन बातों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, د ارادې قوت مضبوطول پکار دی. इन बातों को पैदा करने की د जरूरत عمل قوت مضبوطول پکار دی है, قوت इरादी چې موږ هغه خلک شو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد به پوره کړي او زموږ صلاحیتونه یعنی کوم طاقتونه چې خدا پاک موږ له راکړي دي पूरा करने هغه د زنګونه نیسي او ختم دې نشي. और हमारी सलाहियतें जो हैं अल्लाह ताला ने जो हमें د دې نور وضاحت به انشاءالله بل ځل کوم. ना हो जाए. په آخره کې به د حضرت مسیح موعود علیه السلام ارشادات وړاندې کوم. هغوی فرمایي आखिर में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम د خدای پاک نه اصلاح غوښتل او خپل قوت خرج کول عمده د ایمان طریقه ده. और अपनी कुव्वत نو د करना خدای پاک نه د اصلاح غوښتنه यही ईमान का خپل د ارادي قوت په دعا مضبوطول او د قوت خرج کول इरादी को दुआ के जरिए से मजबूत करना. دا د ارادې او د عمل د قوت اظهار دی कुव्वत چې دا اظهار د اعلی درجې وي نو دا ایمان دی او بیا انسان هر کار د خدای پاک رضا لپاره کوي तो यही ईमान د هغه د رضا حاصل طرف ته پام وي. और फिर बंदा हर काम खुदा ताला की रजा بیا حضرت مسیح اسلام یو ځای کې فرمایي چې تاسو صرف خپل عملی نمونه وښایي او په دې کې داسې ځلا پکار ده ना दिखाओ, چې خلک دا قبول کړي ځکه چې تر څو چې دا ځلیږي نه نو هیڅوک به نه قبلوي. ना हो कोई उसको कबूल تر څو چې تاسو اندرونی حالتونو کې صفایي او ځلا نه وي یو خریدار به نه وي. सफाई और चमक ना हो تر څو چې تاسو اخلاق د اعلی درجې نه وي هیڅ जब तक तुम्हारे مقام ته به ونه رسئ. किसी मुकाम نو د عملی حالتونو سمولو لپاره ډېر د زیار او مسلسل د نظر ساتلو ضرورت دی दुरुस्ती के लिए बहुत چې هر احمدي د خپل احمدي کېدو مقصد پوره کړي. ताकि हर अहमदी د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهشاتو مطابق دی होने के موږ ځان حقیقي مسلمانان کو. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक خدای پاک دې موږ له دې توفیق आपको راکړي. हम हकीकी मुसलमान बना सकें. د منځونو نه پس به یو جنازه کوو غایبانه. دا جنازه د کلکتې هندوستان نه د مکرم ماسټر مشرق علي صاحب ایم ای ده. د کال 2014 د جنوري د میاشتې په 3 نیټه دوی تقریبا د 80 کالو په عمر کې په قادیان کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. تیر یو کال راځي دوی بیمار وو. د علاج لپاره دوی جاپان ته بوتلی وو او هلته لږ ښه شوي وو. نو هغې نه پس نن سبا خپلې لور سره قادیان کې وو. دوی په کال 1915 کې د بیعت نه پس په جماعت احمدیه کې د شاملېدو سعادت ترلاسه کړی وو. هغې نه پس د ژوند آخري لحظې پورې دوی دعوت الله کې مصروف وو. د دوی د دینی خدمتونو دور د 48 کالو دی. دوی ته د سکرټري تبلیغ قائد خدام الاحمدیه ناظم انصار الله بنگال د کلکتې نائب امیر او بیا تر یو اوږدې مودې پورې د بنگال او د آسام صوبایي امیر په حیثیت کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. همدغه رنګ د نیپال د تبلیغي امورو نگران او قادیان کې د انجمن وقف جدید ممبر هم وو. بنگالی ژبې کې رساله البشرا به دوی ډېر په زیار چاپ کوله او په خپله به خلکو ته پوسټ کوله.
د قادیان نظر الله انعام غوري صاحب لیکي چې ما دوی سره بلازل د بنګال او د آسام سفرونه کړي دي. د خطرونو ډک ماحول کې به هم دوی د جلسې او د تقریر نه رسو کېده نه وی چې درې ځل خو خدای پاک د ډېرو خرابو حالاتو نه وی سره د اکثر بچ راوستي دي. ګاډي او نور سامان ته خو نقصان رسېدلی و خو ممبران بچ پاتې شوي وو. د خطرې هر ځای ته به ښه پنره او بغیر د څه قسمه ویرې تلل. هرې علاقې کې چې د خدای پاک د تایید او د نصرت کم نشانونه دي. ناظر الله صاحب لیکي چې هغوی سره به چې په دوره وو نو د هغې دوران به د هغو نشانونو تذکره جاري وه. په بنګال او په آسام کې ګڼ شمېر جوماتونه د مرحوم په دور کې کام شوي دي. ډېر نر او متوکل او درویش صفته انسان وو. دوی مسلم وو. د دوی تدفین د قادیان په بهشتي مقبره کې شوی دی. غم ځپلو کې 3 لوڼه او 2 زامن پرېښي دي. د دوی یو زوی اسمت الله صاحب دی چې د جومات تقریبا هر تن به پېژني. په جلسه سالانه وغیره هغوی نظمونه وایي او په MTA هم د هغوی نظمونه راځي. خدای پاک دې د مرحوم درجې زیاتې کړي او د دوی اولاد له دې هم توفیق ورکړي چې د دوی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله